یو سړی خپل ښځې ته غصې په حالت کې ویلو چې یو دوه درې اور ته په ما باندې درو کاڼو سره طلاق یې ټکي دا استعمال کو یو دوه درې ته په درو کاڼو سره ما باندې طلاق یې آیا دې سره طلاق کیږي که نه کیږي نه جواب کې ورته لیکلي چې د طلاق تذکره چې کله شروع وي اور دې دوران کې د درو کاڼو لفظ استعمال کی نه دینا مقصود د عدد وضاحت اور تاکید دی اور خپل ښځې ته درې طلاقه په یو ځای یا بیل بیل ورکول دا ورنه مراد دي دیو جنه دې سره به درې وړه طلاقه وشي اور د ښځه به دې باندې مغلظه شي یعنی حرامه بشي اوس دې سره که دوباره کور ابدول غواړي دغه صورت داسې دی چې دا به عدت تیر کی بل ځای کې به واده وکړي هغه دویم خاوند به دې سره هم بستري وکړي اور خدا نه خاص هغه سړی مړ شي یا په خپلې مرضي سره طلاق واچي نه اول خاوند دپاره به عدت تېرېدو نه پس دا بیا جایزه شي چې هغې ته حلاله ویلی کېږي دویم یو کس چې دویم طلاق ورته میلو شي بیا به عدت تېرېږي که نه عدت نه پس به بیا دې ته رسي همدغه رنګې دویم سوال یې کړی دی چې یو سړی کور ته راغلو خپلې مور سره کېناستو غوسه کې مور ته ویلو چې مورې تا ته زما ښځه خوښه ده او که نه مور ورته ویلي چې نه خو چې خوښه ده نه وي نو یو دوه درې په ما باندې ښځه طلاقه ده دې څه حکم دی نو جواب کې لیکلي چې یو دوه درې دا حقیقتا عدد دی یعنی فیګر دی 1 2 3 1 2 3 یو دوه درې دا هندسي دي اور د یو شیز کمیت اور مقدار بیانولو دپاره وضع کړي شوي دي لہذا د دې نه د طلاق تعبیر اور اظهار دا مشکل دی خو کله کله وي داسې چې د معاشرتي ارتقا اور د عرف وجې نه فقهي مسایلو باندې اثر غورځېږي لہذا د معاشرتي حالاتو وجې نه کله کله یو دوه درې چې کم د ټکي ویلی شي دا د طلاق قایم مقام شمرلی کېږي اور بیا چې کم ځای کې د طلاق قرینه موجوده وي نه هغه ځای کې چې دا ټکي استعمال کړي نو بیا به طلاق واقع کېږي او که قرینه نه وه نو بیا به نه وي لہذا په دې صورت کې د یو دوه درې ته په ما باندې ما ښځه په ما طلاق دا داسې صورت دی چې دې سره طلاق واقع کېدلو احتمال زیات دی اور بل دا چې د درې عدد سره طلاق لفظ هم ویلی دی نه دې وجې نه دې طلاق به واقع کېږي او دې مسله کې صرف لږ ځان پوهېږي که یو سړی صرف دا وایي چې یو دوه درې دې سره نه کېږي هغه وجه دی چې یو دوه درې څه شی سر خپې لاسونه خوراک غوښه الو کرخه دال هېڅ پته نه لګي خو که دا وایي چې یو دوه درې طلاق نه بیا مطلب دی چې د یو نه مراد طلاق دی دو نه مراد طلاق دی درو نه طلاق بیا به ورسره درې طلاقه واقع کېږي خو که صرف یو دوه درې وایي بیا طلاق نه کېږي مفتي فرید رحمت الله علیه همدغه فتوا ورکړي هغه وایي چې یو دوه درې سره طلاق نه کېږي دا عادت دی دې طلاق سره څه کار نشته خو مفتي صاحب احتیاط په بنا باندې دا وایي چې که چېرې مذاکره د طلاق وه ټیک ده اور یا نیت د طلاق اور یا غصې په حالت کې نو بیا طلاق واقع کېږي ولې چې فقهاو دا لیکلي دي خلاصة الفتاوى اذا كان ذلك في حال مذاکرة الطلاق طلاق په مذاکرې ده ښځه ورته راکړه که دوره تکړه به ده ورته یو دوه درې نو بیا خو کېږي ولې ښځه ونه خپله مطالبه کوي که نه اور یا دا چې غصه وي خپله کې جنګ جګړې هغې دوران کې ده ووایي او که نو بیا ورته نیت پکار دی چې که خاوند چېرې یو دوه درې ووایي که او مراد یې ونه نیت دی د طلاق بیا طلاق کېږي ولې نیت کې طلاق شته که نه ټیک دی په خولې خې نه دی ویلی خو زړه کې خو هغه نیت ورسره ټچ دی که نه لهذا بیا به ورسره درې طلاقه واقع کېږي یو بل سړي تپوس کړی دی مفتي صاحب نه چې یو سړی دی هغه خپلې یو بل سړي ته دا وایي په مسلې باندې پوهیږي چې ما یو سړی خپلې ښځې ته دا وایي چې تا ته طلاق دی اور یعنی یوه واقعه نقل کوي چې مثال زید لګیا شو فاطمې ته یې ووایي چې ته په ما باندې طلاق یې دې سره طلاق کېږي که نه کېږي نه جواب کې ورته لیکلي چې کله یوه واقعه بیانوي یا مسایل بیانوي نه دې سره طلاق نه کېږي لکه زه اوس راګیم تاسو ته مسایل بیانوم نه که داسې په دې مسایلو بیانېدو باندې طلاق وکړي یو ملا به بیا د طلاق والا مسلې نشوي بیانولی نه طلاق مسله بیانول دې سره طلاق نه کېږي یا دا چې یو واقعه نقل کوي چې فلانکي داسې کړي بیا داسې وشو بیا داسې وشو نه هغه سره طلاق نه واقع کېږي دا وسوسه ده شکی مزاج سړی دا ډېر غټ مصیبت دی ټیک ده که نه لیکلي چې یو سړی دی هغه ته د طلاق وسوسه د هغه بار بار اودس کوي اور د هر ځلې ده وایي چې که ما دې ځل اودس وکړو نه ښځه طلاقه نه داسې وسوسو سره چې زړه ته راشي طلاق کېږي که نه کېږي او دا سړی د وسوسې بیمار هم دی نه جواب کې لیکلي چې نفس شک و شبې سره طلاق نه واقع کېږي بلکې د طلاق حقوقو پر یقین پکار دی چې هغه یقین مؤثر شي په هغې کې ولې قاعده دا ده چې الیقین لا یزول بشک
چې دا یقین په شک سره نه ختمیږي، یقین سره ختمیږي او یقین په شک سره نه ختمیږي، دا سره شک کې دی. اور بل دا چې طلاق محض د وسوسې سره چې راشي نه دې سره طلاق نه وکې کېږي. نه لهذا کم سړی چې بیمار دی وسوسې دی هغه ته مختلف قسم وسوسې راځي، نو د طلاق وسوسې راتللو سره هغه ته طلاق نه وکې کېږي. څو څومره پورې په ژبې باندې ښه صفا نه ویلي اور داسې وسوسې سړي ته پکار دا دی چې هغه لفظ طلاق ته په ژبې باندې نه راوړي. ټیک ده که نه؟ نو اوس دا یوه غټه مسله ده د وسوسې سړی، اودس کې وسوسه، موز کې، غسل کې، همدارنګې نکاح کې ورته مسله وي. هغې نه بچ کېدو دپاره وظیفه دا ده چې هر یو سړی صرف د طلاقي خبره نه کوم، هر یو سړی چې هغه دا غواړي چې زه د شیطاني وسوسو نه بچ شم، نو هغه د هر مونځ نه پس لس ځلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا د مستقل وي. هر مونځ نه پس څو ځلې؟ لس ځلې. اور هغې نه علاوه روزانه 314 ځلې ولا حول ولا قوة الا بالله دا دم وي. دې سره به انشاءالله د شیطاني وسوسو نه بچي. بل هغه سړی چې هغه ګناه کې مبتلا دی، یو ګناه نه منې کېدل غواړي خو نشي منې کېدی، هغې دپاره مجربه وظیفه دا ده چې روزانه 314 ځلې ولا حول ولا قوة الا بالله دا دوی. بیا به څه کوي؟ دریم کار به څه کوي د وظیفو نه علاوه؟ دا به خپل ځان مصروفه ساتي، قرآن تلاوت، ذکر، اذکار، یو دینکار، یو کتاب پڑھاوه، بل پڑھاوه، فضائل اعمال پڑھاوه که فضائل صدقات، سیرت صحابه، سیرت رسول، خو څه کوي دا ځان مصروف ساتي. او که سرخوړلې مطالعه نشي کولی نو بیا د کم از کم موبایل کې گیم په دې نیت باندې کوي چې زه مصروف وم چې ما د ښځې طلاق طرف ته توجه نه، دا به امر مجبوري. موبایل کې څه کوه بس ځان مصروفه ساته، ډیلینګ کوي چا سره، څه کوي واتساپ باندې جوابونه کوي، څه کوي، دا نه چې بیا ډرامو فلمونو ته ناست وي. گیم نه دا مطلب داسې گیم وي چې هغې کې ساز ماز نه وي، به دومره مصروف وي چې د طلاق نه د توجه بل طرف ته شي. نه طلاق نه بچ کېدو لپاره ټول نه بهترین عمل مصروف کېدل دي وسوسې سړي دپاره. چې فارغ شي اوزګار شي کیني به دې شي ته توجه وي. د څو کاله مخکې یو کس پته نشته سوات نه و که دغه طرف نه چېرته نه ټلیفون کولو، یاره یو 18 ټلیفونونه مسلسل وکړو. اول خو نه اوچتول، بیا اوچت کوم څه مسله ده، وایي ما خولې نه داسې اواز وتلی دې څه شوی که نه شوی، ما تا خو یې تباه و برباد په دې ټکي سره. دا نه دا نه دا دې سره طلاق نه کېږي که نه، مل نه دی شوی. یو منټې بعد بیا وکړو چې تا ما ټکی اورېدلی دی، مل یاره ما غوږونه الحمدلله شته دي، ښه صفا دي، او ستا خبره ما اورېدلی نه دی شوی. یو منټ بعد بیا وکړو چې ښه ما څنګه ویلي هغه ټکي ته ووایه. ما ورته ویم داسې چل دی که نه، زه خو نه اوزګار یم او نه دونه ما سره ټایم شته چې ته تپوس وکړې، هغه سوال زه بیا تا ته بیا ووایم، بیا درته جواب زه بیا ووایم. او مول آینده دپاره د بیا ټلیفون وکړو او طلاق مسلې تپوس ته ما نه وکړو که نه بیا د خیر نه وي. غسل په باره کې کوه، اودس په باره کې کوه، موز په باره کې کوه، زکات، حج، خو طلاق په باره کې به نه کوي. نه چې اخري ځل خو یې که مل نه مې خو یې د زړه چوت کا به ټک بند مه کوه نه. داسې وسوسې خلک هم دنیا کې شته دي. نه دې وسوسو نه بچ کېدو لپاره دغه اعمال الله طرف ته رجوع کول چې الله پاک د دې دغه وسوسو نه ټولو حفاظت وکړي. بلې مسلې تپوس یې کړی چې یو سړي خپلې ښځې هېرولو په نیت باندې دا ویلي چې ته طلاق یو خو طا ده که نه، طلاق، طا لام قاف، هغه ورته تا لام قاف ویلی. تنویر صاحب ته یو کس راغلو رحمت الله علیه، حکیم علوم اعظم مولانا شیطاني، وایي چې ما ښځې ته دا ویلي دي چې طلاق اصل کې خو دې طلاق که نه چې تجوید سره وایي. وایي ما ورته ویلي طلاق، وایي دا ما باندې حرامه ده که نه، هغه ورته ویلي چې حرامه خو نه ده، حرامه ده در باندې یعنې طلاق ته شوی دی. دا خلک ورته څه کوي، یو مولا نه تپوس کوي، بل نه چې ګوري چې کوم مولا په خبرې کې لاره جوړېږي بیا ځای کې ما هغه بیني ما هغه بیا ونلیږي. نه ظالمه مولا سره به دوکه وکړي، ځان سره به وکړي، ښځې سره به وکړي، الله سره کوی شي؟ نشي کولی. همداسې یو کسو قطر نه ما ته ټلیفون وکړو چې ما ښځې ته دا ټکي ویلي دي، روژه وه، ما ورته طلاق خو شوی دی. وایي پیشو لار ورکې نه جوړېږي. ملګری پیشو لار جوړول د مولا کار نه دی، هغه ورته ته خپله جوړه کړه. غول د لړلي اوس ما ته وایي چې لار جوړه کړه. خو بهرحال هغه دومره ارامي وکړه نه چې ما نه علاوه نور یو 25 ځای تپوس کړی، یو ځای کې ورته لار جوړه شوه چې دا ټکي ما ویلي دي، خو ورسره مې انشاءالله ویلی دی وروسته، بس مسله به چېرته اورېدلي نه به بیا یو دا لفتا ته لاړ دی. ما ورته ما ته بیا ټلیفون نه کوي، نه دې مسلې ما نه تپوس کوي. ولې زما فتوا دا چې دا طلاق شوی دی، بل ځان د مفتي وګوره چې هغه درته وایي چې نه دی شوی، خو موږ دې کې نو بیا هلته تللی دی لیکلي کړي چې ما دا ټکي ویلي دي، 2 ګواهان یې ورباندې جوړ کړي، بیا ورته هغو فتوا ورکړې وه چې نه طلاق نه دی شوی. اوس هم ښځه ساتي 2-3 بچي دي، ملساتانو
دنیا سترګو کې خدا ستا ښځه ده، خو د آخرت په سترګو کې دا ستا ښځه نه ده. نه دی کې ځکه ډېر احتیاط پکار دی. نه دی سړي د ښځې یارولو دپاره په نیت باندې دی ورته ویلي چې تا ته طلاق دی، ټیک ده، تا یې نه دی ویلی، تا سره یې ذکر کړی دی. نو مفتي صاحب ورته د لیکلي دي چې 3 ځل د ویلي وي طلاق شوی دی، سر یې خوړلی دی. اور اوس چې دوباره دې سره تعلق قایم نما هغه اوږده کیسه ده، بل ځای کې نکاح کول، عدت تیرول، بیا به درته راځي، حلالۍ نه بغیر د تا دپاره جایزه نه ده. اور فتاوی هندیه لیکلي دي طلاق غټ کاف سره، تا لام قاف، طلاق غین سره، ها، اور طلاق طا اور اخر کې غین، اور طلاق یو خو دیکھا طلاق غټ کاف، اور یو دی طلاق کاف کشمیر آغا سره، اور یو طلاق تا لام کاف کاف کشمیر نه. دی پنځوړو سره لیکلي دي چې سره طلاق واقع کیږي، داسې بانی جوړي د خلک. بل یو مسلې ته پوښتنه کړې ده چې یو سړی یو ښځې سره نکاح وشو او رخصتي نه مخکې دغه رشتې دار راغلو، د سړي باندې تنباچۍ ونیوله، ورته یې واچو، دې ښځې ته طلاق کني، خیر ده نشته ولم ده. دې سړي 3 ځلې ویلو چې دا ښځه ما باندې طلاقه ده، طلاقه ده، طلاقه ده، 3 ځل بیل بیل ویلو. نو مفتي صاحب یې تپوس کړی چې څه جواب دی؟ هغه ورته ویلي چې دا یو طلاق شوی دی، جبري طلاق خو کېږي، هغه ما تاسو ته مخکې ویلي چې کله ځان خطره وي یا د اندام د ځای کېدو خطره وي، مر خطره وي، او دې طلاق واچولو، اکراه والا طلاق کېږي، طلاق وشو. خو څو طلاق وشو؟ نو چونکې د ښځې رخصتي خو نه ده شوي که نه، دې مسلې باندې ځان پوهې کې چې کله ښځې رخصتي وشي، د خاوند ورنه خپل ضرورت پوره کړي، یعنې صحبت ورسره وکړي، بیا که داسې ورته وایي دا زید فاطمې ته وایي چې ته په 3 طلاقو سره طلاق یې، بیا 3 طلاقه وشو، او که داسې ورته وایي چې ته طلاق یې، طلاق یې، طلاق یې، بیا 3 طلاقه وشو. په دې مسلې باندې پوه شوې. خو که ښځې سره نکاح شوی دی، هغې رخصتي نه ده شوي، یعنې خاوند سره صحبت نه دی کړی، بیا مسلې باندې ځان پوه کړي. که ورته وایي چې په 3 طلاقو سره طلاق یې، 3 وړه وشو. خو که چېرې داسې ورته وایي چې ته طلاق یې، طلاق یې، طلاق یې، نه د اول طلاق به وشي، د اول طلاق سره به د ښځه د نکاح نه وځي. اوس چې 2م ځل ورته وایي چې ته طلاق یې، 3م ځل وایي دا لغو شو، دا طلاق نه واقع کېږي. ولې؟ طلاق دپاره پکار ده چې د ښځه د دې ښځه وي، د ښځه د اوس دې ښځه نه شوه، پهله طلاق سره نکاح نه ووته، نه لهذا دا د آخري دوه به لغو شي، دا به لینی شي. نه دلته کې ګوره دې سړي ورته دا که چېرې دا ویلي وی که چې د ښځه 3 طلاقو سره طلاق یې، بیا سر خوړلی او بیا ورسره بلکل حلالۍ نه علاوه بیا نکاح نه کېده بل صورت کې. خو دې کې دي بیل بیل ویلي چې طلاقه ده، طلاقه ده، طلاقه ده. نه اول طلاق شوی دی او اخري 2 طلاقه نه دي شوي، اول طلاق سره ښځه د نکاح نه وتلي. اوس که دا سړی هغې ښځې سره دوباره هغه نکاح قایمول غواړي، تجدید نکاح ده وکړي، تجدید مار سره نکاح به ورته جای شي. او یو 3 کرتوسو کې یو کرتوس تلی دی، 2 کرتوس ورسره څه دي پاتې دي. په دې مسلې باندې تاسو پوه شئ. مخکې بله مسله ذکر کړي چې یو سړی دی دا وهمي دی، ښځې ته دا ویلي چې زه تا ته طلاق در کوم، څه باندې جګړه وه، او بیا ورته ویلي دي چې ښځې ورته ویلي چې راکړه طلاق که نه، وایي ورور د راشي بیا به درته طلاق در کوم. نو چې بیا ورور راغلی دی طلاق یې نه دی ورته چولی، او ښځې هغه خوري ځان سره هغه اوښکي ځان سره بوتلي، طلاق شوی که نه دی شوی؟ طلاق ځکه نه دی شوی چې دې اراده کړي چې طلاق په در کوم، دا دمکی ده، میں تجھے طلاق دوں گا، دا دمکی ده، نه دې سره بیا طلاق نه واقع کېږي، دا صرف دمکی ده. زړه کې خیال راشي آیا دې سره طلاق کی که نه کی. د انسان ذهن کې او زړه کې غیر اختیاري اختیاري مختلف قسم وسوسې خیالات راځي، دې باندې شرعي احکام نه مرتب کیږي. لہذا که یو سړي صرف زړه کې راغلو، دې سره طلاق نه کیږي. یې کاغذ باندې لفظ طلاق ولیکلو، دې سره نه وکیږي. یې زړه کې طلاق نه تو خو ولیکلو، بیا نه کیږي. ولې صرف زړه کې ویلو سره او زړه کې راتلو سره طلاق نه کیږي. بله مسله دا ده چې یو سړی دی هغه خپلې ښځې ته غصې په حالت کې راغلو، ورته تا ته طلاق دی، او ورسره 3 کاڼي هغې د ښځې طرف ته وغورځولو. زمونږ پښتانه دا کار ډېر کوي، ځان سره بار نه 3 کاڼي راښځي، خاص کر د نشین چې سګرټ یې په ټایم نه شي کولی، و بیا 3 کاڼي راښځي لکه ګزاره کوي. نو ښځې ته دا ویلو چې ته طلاق یې، او هغه 3 کاڼي ورته وغورځولو. نو جواب یې دا دی چې چونکې لفظ طلاق استعمال کړی دی، یو طلاق سری، یو طلاق رجی دی، اور کده یو نیتی کړي کده زیاتو نیتی کړي طلاق په یو وي. اور باقی چې کم د 3 کاڼي ورځولې دي، چونکې د صرف کاڼي ورځولې، ټکې درو ولا نه د استعمال کړي، نه د 3 کاڼو طرف ته اشاره کړي چې یاره تا ته طلاقونه دي، خو دا وګوره 2 کاڼو برابر کده ویلي کم بیا 3، خو صرف کاڼي ورځولې دي. نو لهذا یو طلاق شوی دی، 3 طلاق نه دي شوي. 3 کاڼو ورځولو سره، تش کاڼو ورځولو سره طلاق نه کیږي. همدغه رنګې که یو سړی ښځې مخ ته
3 یا 4 کاډي وغورځي دې سره طلاق نه کیږي څونه پورې ټکي نه ویلې لہذا کانو کې دا مسله شو کچري کانو سره د طلاق ټکي ذکر کو چې خزي دا 3 کانی واخله او د 3 کانو نه مراد طلاق ته به 3 وشو اور که صرف کانی ورته ور کی نور سره لفظ طلاق ذکر نه کی نه دې سره بیا طلاق نه وکي کیږي بلا مسله دا چې ذهني مریض دی یو سړی هغه هسپتال کې داخل دی ډاکټري علاج کوي خپل سخر ته دا ویلو چې ما خپل خیسته شپږ طلاقونه ورکړي دي آیا طلاق شوی دی کنه دی شوی نه جواب کې لیکلي چې کم سړی ذهني مریض وي یا لیونی وي اور یا د وهم او د وسوسې شکار وي نغه د طلاق لفظ استعمالولو سره طلاق نه کیږي او دې ته هیڅ اعتبار شرعاً نشته دی خو شرط دا دی چې هغه بیماری معروفه وي اور یا ډاکټر دغه تصدیق وکړي دغه مسله مونږ ته یو ځل راغلی وه اور مسله راغلی وه د سوابع کسانو خو پېښور کې پاتې کېدو نو پته نشته ښځې ته څو ځل ویلي وو 10 ځلې ویلي وو 20 ځلې ویلي وو خو چې کله موږ ته مسله راغله نو هغې ته ووایي چې دا خاوند یې مریض دی خاوند یې څنګه مریض دی موږ ته څه پته لګي نه هغه والا ګولیانې راواخیستې دا ګولۍ خوري دا خوري دا خوري ما ورته په دې ګولو خو موږ نه پوهېږو ما ورته دې کې موږ ته ډاکټري رپورټ پکار دی نو هغه هلک ډېر غټ خاندان سره یې تعلق و دغه تره هالینډ کې ډاکټر و ښه سایکو سپیشلیسټ و نو هغه ماته یو میډیکل ریپورټ راولیږلو چې او هغو ته دیو ته ما ویلو مل تاسو هغه ډاکټر صاحب په ما سره برای راست خبرې وکړي بیا به ګورو هغه ماته دا ووایي چې مفتي صاحب دا زما وراره دی او دا یقینا بیمار دی د هغې باقاعده چې کوم ریپورټ وغیره ته وټساپ کو انګلیش کې و اور بیماریان یې مینشن کړي وي چې دی دا بیماریانې دي اور دا ګولۍ خوري چې دلته رالو به بیا ما دلته یو بل ډاکټر ملګری هغه ته هم فارورډ کوم هلته یو خپل سایکو ډاکټر ماهر وګوره هغې ته وښیه چې هغه څه وایي خو بهرحال موږ ځان مطمئن کړو چې دا وکي دا الګ بیمار دی اور دا اوس هم زیر علاج دی اور ګولیانې اوس هم خوري نه بیا هغې نه پس موږ دا فتوا ورکړه چې دا طلاق نه دی شوی نه لحاظه که چېرې ذهني مریض و یا ډاکټر ورته ګولۍ ورکړي هغه وجې نه نشې کې دی بیا طلاق چولی بیا خو نه دی شوی خو که خپلې مستۍ وجې نه ریسټوویل خوړلی دي او فلانکۍ او ډینګړۍ خوړلي بیا طلاق وچول بیا شوی دی پوه شو دی خپل چینجی یې و که نه ولې یې خوړه څه ضرورت و نو دا رنګې که چېرې یا دا چې هغه کوم لیونتوب دی هغه بیماري معروفه ده ټول ته پته ده چې دا کله کله دی مې چاپه راځي بیا په غوتې بوتې وي په خبرو یې څوک نه پوهېږي کله اسمان ولي کله ځمکه ولي کله ځمکې اسمان کې تمیز نشي کولی نو دې صورت کې بیا هغه چې کوم الفاظ استعمال کړي هغې سره بیا طلاق نه کېږي همدغه رنګې د مجنون طلاق هم نه کېږي د لیوني سړي یو سړی ټیک ټاک ته بعد کې لیونی شو خپلې ښځې ته طلاق اچوي نو بیا طلاق نه کېږي بله یو مسله دا ده چې ښځې او خاوند منځ کې اختلاف پیدا شو چې دا پته نه لګي چې یو طلاق یې چولی که 2 طلاق یې چولی دي بیا به څه کوو نو هغې دپاره علماو دا لیکلي دي چې دا پته نه لګي خاوند یو طلاق ورکړی یا 2 طلاق ورکړي اور دواړه برابر دي یعنی یو طلاق اور که یو طلاق دي کې خپله کې د خاوند ته پته نه لګي چې ما یو طلاق چولی که 2 طلاق چولی اور یو طرف ته غالبي ګمان نشته نه دې صورت کې د یو طلاق خو یقیني دی که نه دویم خو پته نه لګي دویم شک کې دی نه د یو طلاق په واقع شي اور یو طلاق کې دنه بیا د خاوند خپلې ښځې ته رجوع هم کولی شي اور که چېرې د خاوند غالب ګمان دا و چې ما 2 طلاقه چولی بیا به 2 وي اور که غالب ګماني دا و چې ما یو طلاق چولی بیا به یو وي اور که چېرې دواړه خپله کې برابر و نه د یو خو یقیني دی که نه د یو به وشي او دویم به بیا نه کېږي نه لحاظه شک دوران کې به بیا خاوند په دې غالب ځوان باندې فیصله کېږي بله یو مسله ده چې یو سړی دی هغه لګیا شو خپلې ښځې ته جګړې دوران کې ویلو چې ته طلاق یې ته طلاق یې او هغې د بعد فورا ورته ویلو طلاقي لور یې ټیک شو که دا خلک استعمالوي ښه زمونږ د انګووال د انګوواله تیرا والا دا ګزاره کوي خو د پېښوریان ډېرې طلاقي مال او طلاقي لور او طلاقي زوی ټیک شو دې څه حکم دی نه لیکلي دي چې که چېرې خاوند ښځې ته دا وایي چې ته طلاق یې ته طلاق یې د طلاقي لور نه دې سره 2 طلاقې رجیع وکې کېږي اور د طلاقي لور سره دې سره طلاق ځکه نه وکې کېږي چې دې کې د هغه پلار طرف ته د طلاق نسبت دی طلاقي لور ښځې ته ویلو که نه چې طلاقي لور یعنی ستا پلار طلاقي دی اور د پلار طلاق سره دې څه کار دی هغه پلار سره نه لحاظه دې سره به 3 طلاق نه وکې کېږي همدغه رنګې یو مسله دا هم ده
چې آیا د مور پلار په حکم باندې ښځه پرېښودل پکار دي که نه، دا غټه مسله ده. ښه لږ په دې مسلې باندې ځان پوهېږي. اکثر نوجوان موږ ته دا وایي چې مور پلار ماته چې دا ښځه پرېږده. نو مسلې ذکر کړي چې آیا د مور پلار په وینا باندې زوی خپله ښځه پرېښودلی شي چې کله ښځه ټیک هم وي او څه شریک کباحت هم پکې نه وي، نه آیا پلار خبره منل پکار دي او که نه؟ نه جواب کې لیکلي چې د والدینو په خپل بچو باندې ډېر بې پناه احسانات دي اور انسان ته د مور پلار اطاعت اور فرمانبرداري حکم راغلی دی. تا هم کم ځای کې بل انسان سره ظلم وي یا د الله رب العزت نافرماني خاطره وي، نه دغه داسې امورو کې مور پلار ته پکار دا دی چې خپلې فیصلې باندې نظرثاني وکړي چې د ماشوم زندگی تباه نشي. مور پلار ته هم پکار دا دی چې خپل زه دې بچي ته یم چې ښځې ته طلاق واچو، خو لږ دې باندې سوچ وکړم که نه خپل ځان ته چې آیا طلاق واچي زندگی جوړېږي که بربادېږي. لہذا په دې صورت کې د مور پلار خوشحالي دپاره که چېرې خپله ښځه قربان کي، نو دا د بچي د فرمانبرداري اعلی مظهر دی، یعنې ډېره غټه خبره ده چې ښځه پرېږدي. خو بیا هم چې کومه د زوی ښځه ده که چېرې هغه کې څه شرعي یا اخلاقي ناقابل برداشت جرم نه وي، یعنې هغه مجرمه نه ده، خطاکاره نه ده، زناکاره نه ده، بې حیا نه ده، نو دا هغې ته طلاق ورکول دا د هغې زندګي سره لوبې کول دي او هغه کندې ته غورځول دي او یو داسې بوج په ځان باندې اوچتول دي چې صرف هغې باندې نه په خپل ځان باندې بوج اچول او خپل ځان هم امتحان کې اچول دي. لہذا خصوصا چې کله ښځه او خوان خپله کې زندګي جوړوي نو بیا د مور پلار خبرې منل ضروري نه دي، ولې که داسې صورت کې د مور پلار خبره ومنلی شي نو دا مستقبل کې یو غټ مصیبت دپاره سبب جوړېدلی شي. ها که چېرې ښځې کې یو داسې ناقابل معافي اخلاقي جرم و نو بیا د مور پلار خبره منل پکار دي، جایز دي. لکه مثال په طور باندې کور ولې بدکاره ده، دا بار دی او کور ولې کله یو ځای کله بل ځای، نو بیا خو پکار ده چې مور پلار ورته وایي چې د ښځه ټیک نه طلاق واچو. او بعضې دلاګان داسې چې مور پلار ورته وایي چې هلکه د ښځه ټیک نه ده وي ما باندې سپینه ده که په تاسو توره وي توره وي، داسې دلاګان هم پکې شته دي. خو بهر لږ کور ماحول کې اندرون ماحول ته کتل پکار دي چې موږ ته څنګه فیصله کول پکار دي. ګوره حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی کان تحتی امرأة احبها، ما یوه ښځه وه هغې سره ما ډېره زیاته مینه وه او حضرت عمر رضی الله عنه هغې سره نه لګېده. وی فقال لی ورځې ماتې طلقها، دې ته طلاق واچوه. نو مولا علی قاری رحمت الله علیه ورته ښکته لیکلي دي وی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکم کول دا استحباب درجې کې و، یعنې که منلی ثواب و که نه منلی ګناهګار ورباندې نه و. البته که چېرې دې نه علاوه بل یو سبب وی، یعنې داسې چې ښځې کې یو بدکري یا ګناه موجوده وی نو بیا ورباندې دا حکم منل واجب دي. اندغه رنګې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه فرمایي وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته لسو خبرو وصیت کړی، الله سره شرک مه کوه، که تاسو قتل کی تاسو وسوځئ او خپل مور پلار نافرماني مه کوه، او که تا ته دا وایي چې د خپل ښځه بچي پرېږده حکم درته وکړي بیا هم منه. نو مولا علی قاری رحمت الله علیه دې په ذیل کې لیکلي چې دا شرط مبالغه په اعتبار کمال سره دی، نو اصل جواز په لحاظ سره په دې ښځې ته طلاق ورکول لازم نه دي، یعنې خپلې ښځې ته طلاق ورکول لازم نه دي. هو که یو بچی داسې کوي چې هغه د مور پلار انتهایی درجې فرمانبرداره طلاق واچي هغه ځان له خبره ده. او ما ته ډېر داسې کسان معلوم دي مور پلار بچي ته ویلي چې دې ښځې ته طلاق واچو تا ته مونږ بله کړو، اوله ښځه هغه غریب خوښه وه بس یې ته طلاق چولی دی، دویم ودي کړی دی، نو اوسه پورې پریشانه دی، دویمې ښځې سره بیا زندګي نه جوړه شوې، دا کله کله جوړ وي خپله کې برابر شي. نو دیو جن مور پلار ته احتیاط کول پکار دي، خاص کر اوس موږ کم سوسایټي کې تیریږو د ښځه سخر خواخي خدمت نه کوي، سخر خواخي ورسره لګي نه، بس بیا دې ښځې ته مختلف بانې جوړو، هغه چل دی دغه چل دی دی کړي هغه یې کړي. ښځې کمزوري دي خو یې بیخونه بسه نن سبا تربیت شته نه دی. دا چې کم مور پلار دي د لور تربیت کوي نه، دا ورته نه وایي چې ته خاوند ته ما ورکړې نو اوس په هلته ته خدمت کوي مونږ خدمت په تندر ولګه، او دا ورته وایي چې لږ وایي درته خاوند سوی بس مونږ خبروات خلاصې. او چې کله مور پلار دی لور ته دا وایي چې تا ته خاوند سوی مونږ خبرونه ورته خلاصې، دا کور تباه و برباد دی، سبا په ځای نن دا تباه و برباد دی. لور ته به ته دا وایي چې لورې دی کور کې به ته زندګي تیرې خوشحاله وې که خفه یې مونږ فیصله کړي. اوس تا لاس کې خبره که زندګي خوشحاله جوړول ځان ته غواړې ټولو خدمت کوه، او که ځان ته زندګي بربادول غواړې هغه ستا لاس کې خبره ده. ښځې لور ته دا ذهن جوړوه، دا کور ځکه ډېر تباه و برباد دی چې کله هلته نه مور پلار د لور کور کې انټرفیرنس شروع کی، مداخلت شروع کی، دا ټیک نه دی دا ټیک نه دی، دا ډیر کار کوي دا کم کار کوي، تاسو څه کار دی چې خپل خوخه باندې ډیر کار کوي نو تاسو څه تکلیف دی؟ ها دغه دی ستا حق په هغه صورت کې جوړیږي چې هغه د مور پلار د سخر خواخي کور کې دوره والټه کول کیږي، کله پوزا ماته کله لاس مات کله خپا ماته بیخي تاسو کوه کنه، یې کونډه رانډه خونه ده نه یتیمه ده،
بیا خو ته حق جوړي خو نور داسې عام حالاتو کې په وړو وړو خبرو باندې هلته تلل راوستل دې نه کور تباه کېږي دې کې لږ احتیاط کول پکار دی زمونږ د معاشرې کې چې نن کم کورونه تباه دي د هغې مین وجه دغه ده نو دې اعتبار سره لږ احتیاط کول پکار دي نشې په حالت کې طلاق کېږي که نه کېږي که نشه د ډاکټر طرف نه وه یا د دوی وغیره کې وه بیا نشې کې طلاق واچولو نه کېږي او که خپله سګرټ میګرټ نشه ماشه شاره ماره بې اوس کلو بیا طلاق کېږي ولې چې دا نشه دې خپله باندې کړي ده دا څه عذر نه دی یو سړی دی هغه خپل بچي ته وایي چې د طلاقي بچي یه دې سره طلاق کېږي که نه کېږي صحیح ده که دلته یو بلې مسلې باندې ځان پوه کړي که چېرې خاوند ښځې ته دا وایي چې ای طلاقي ټیک ده که نه بیا طلاق مطلب دا دی چې ما ته طلاق درکړی دی خاوند مطلب دا دی دیو جنه ښځې ته طلاقي ویلو سره طلاق کېږي خو که خپل بچي ته دا وایي چې ای طلاقي بچي یه بیا طلاق کېږي که نه کېږي هغې کې تفصیل دی که چېرې یو پلار خپل زوی ته دا وایي چې د طلاقي بچي نو عام طور باندې خپل بچي ته بد رد وي او دې کې یو خبر وي انشا نه وي یعنې دې سره طلاق نه وکېږي ها که بیا هم د کنځلو په ځای باندې خپلې ښځې د طلاق د خبر ورکول مقصود وي نه کزان بیا ورسره طلاق وکې کېږي ټیک شو که نه که چېرې دا خبر ورکول غواړي چې ما دې د طلاقي بچي ځکه ویلو چې دې مور ته ما طلاق اچولی دی نه بیا طلاق ورسره کېږي ولې خبر ورکولو سره طلاق وکې کېږي اور دیانتن که چېرې دې نه مخکې طلاق نه چولی بیا طلاق نه وکې کېږي دا معنا که چېرې دې نه مخکې ښځې ته طلاق نه چو که یو طلاق یې چولی وي که نه ښځې ته بیا بچي ته وایي چې طلاقي بچي بیا ټیک دی ولې مخکې یو طلاق چولی دی که نه خو که مخکې بالکل طلاق نه دی چولی هغه وجود وي نه دیانتن دې خبرې ته اعتبار نشته دی ها که وایي چې ما دا اراده وه چې دې ښځې ته ما طلاق چولی د بچي په ترو باندې اطلاع ورکوم ځکه مو وایي چې طلاقي بچي نه بیا طلاق ورسره شوی دی لهذا دغه ټکي به طلاق دیر کم طلاق ته وشو که درې شریعت درې شرطونه چې یو ځل وي بیا یو طلاق دی چې دوه ځل وي بیا دوه شو او چې درې ځل وي بیا سر خوړلی دی یوه څه معنا شوه د دو لمبر څه شوه پهله چې یو ځل ورته وایي چې طلاق یې زه کلي درته طلاق واچوم هغه څه نه کېږي دا شی چې طلاق واچوم دا خو بیا دمکي د دې سره نه کېږي او او چې یو ځل ورته وایي چې طلاق یې نه بیا ورته رجوع کولی شي ما ته اوس ته ویلي چې یا بالفعل یا قول باندې دا ورته وایي چې ما ته یو طلاق درکړی ښځې ته وایي به نن نه پس ته زما ښځه زه ستا خاوند هغه طلاق ختم شو دوه ځل ورته وایي چې ته طلاق یې طلاق بیا رجوع کولی شي ته ما ښځه زه ستا خاوند ما ته دا ټکي استعمال کړي هغه ختم یا ورسره صحبت وکړي او که درې ځلې ورته وایي چې ته طلاق یې نه به بیا سر خوړلی دی بیا به 3 میاشتې تېرې کړي بل ځای کې به نکاح وکړي هغه خاوند به ورنه ضرورت پوره کړي بیا به هغه ورته خپلې مرضي سره طلاق واچي یا هغه خاوند مړ شي بیا به 3 میاشتې تېرې کړي بیا به دې ته راځي دا اوږده کیسه ده هغې ته بیا حلاله ویلی کېږي خوب په حالت کې طلاق واچولو خوب په حالت کې طلاق نه کېږي ولې مکلف نه دی خوب کې یعنی اوده دی او لګیا دی تقریر شروع کړی دې سره نه کېږي بله یو مسله ده د اکثر د نوجوانان دا تپوس کړي دا غریبان د دین خبر نه دي فحاشي اورياني دې ته ورسېده چې زموږ نوجوان دې سټیج ته رسېدلی دی یو سړی لګیا شو خپلې کور والا سره بدکري وکړه خو وروسته نه وکړه دخول فی الدبري وکړو صحیح ده که نه ښځې نه خپل شرعي ضرورت پوره کول رغلي فاتو حرثکم انما شئتم مخکې نه رغلي او دا ظالم لګیا شو وروسته نه ضرورت پوره کړو آیا دې سره طلاق کېږي که نه کېږي دې سره طلاق نه کېږي خو ګناه کبیره ده انتهي سخته ګناه ده او حدیث کې رغلي چې داسې سړي باندې د لعنت وي چې دا کار کوي نه ټیک شو که نه یو حلال ځای شته دی ولې په حرام ځای باندې دخول کوي نه دي وایي چې نه دې سره په نکاح باندې څه اثر نه غورځېږي چې ښځه طلاق شوی دوباره نکاح وتړه خو نور ګناه کبیره ده سخته ګناه ده حالت نفاس کې طلاق ورکولو سره طلاق کېږي که نه کېږي او کېږي حالت نفاس دې ته چې کله ښځې بچی پیدا شي 40 ورځو پورې هغې ته کم بلیډینګ راځي موږ د پښتنو کې ورته 40 وایي دې دوران کې که خاوند طلاق واچولو نو طلاق کېږي همدغرنګې که ښځې په خېټې باندې حمل و طلاق یې واچولو بیا کېږي که ښځې حالت حیض کې وه طلاق یې واچولو بیا طلاق کېږي صحیح ده که نه دې طلاق باندې څه اثر نه غورځېږي ښځې او خاوند خپله کې اختلاف پیدا شو خاوند وایي چې ما 2 طلاق اچولي او ښځه وایي چې نه 3 طلاق اچولي نو دې کې به شریعت د خاوند کول ته اعتبار ورکړی دی البته که چېرې ښځې
دعوا وکړه. اوس دې کې ښځه دعوا کوي چې ما ماته 3 طلاق راکړي او خاوند چې ما 100 طلاق ورکړي 2 طلاق. مو به ښځې ته دا وایو چې ته داسې چل وکړه 2 ګواهیان پیش کړه، 2 نرینه ګواهان یا یو نرینه 2 ښځې. که چېرې دا ګواهیان یې پیش کړو بیا د ښځې خبرې ته اعتبار دی، بیا 3 طلاقه شوي دي. که ښځې سره ګواهان نه و مونږ به دې خاوند ته وایو چې اوس ته قسم اوچت کړه. که خاوند قسم اوچت کو چې او ما 2 طلاقه ورکړي دي نو یو طلاق ورسره پاتې دی که نه، ښځې بې نکاح کې پاتې شي. اور که چېرې هغه د قسم اوچتېدو نه انکار وکړو न मालूम शोवत कि हाजी नेस्त बिया दाल में कुछ काला काला है दिया रमी बिया टकी वेली दी द्रेजा न लिहाजा बिया कसम ने इनकारो को बिया द्रे तलाक शी और चे खावन कला द्रे कसम उखोड़ो ची नामा 2 तलाक चोली द्रेम नी चोली न दा खजा बदी सरा निकाह के पादिशी अलबत्ता का चले खजे ता दा यकीनो ची दी माता द्रे तलाक चोली दी खुद दिन जान नशम खलासा वय मा दी सरा द मुकाबले ताकत निश्ता दे और नो 110 ची देना मा खलास की न बिया खजा द खपल वस मुताबिक दी खावन बांधे خاوند ته به قدرت نه ورکړي چې دین خپل شرعي ضرورت پورا کړي. څه طریقې سره دا منی کی یا ورته واز او نصیحت وکړي، مینت ضرورت وکړي چې خوای نه راوکا کني پیسې د ورته ورکړي چې دا پیسې والا ماته طلاق راکا، کني عدالت کې د تنسیخ نکاح ډیګري راواخلي او کني پلار کور خو چاوړ نه د پلار کور کې د ونه کینی چې دی ماته 3 طلاق راکړي. خو حالا چې کله خزي دا یقین وي چې او ماته 3 طلاق راکړي او که یقیني نو بیا دې خبره ته اعتبار نشته. بل اخیری مسله دا ده چې امریکا کې دا قانون دی چې الته کې حکومت دا کار کړی چې د طلاق اختیاري ښځې ته ورکړی دی، نر نه مکمل اخیستی دی. نه دې ورته جواب کې لیکلی چې دا سوچه د شرط خلاف حکم دی. ولې قرآن حدیث اجماع اور قیاس اور شریعت دا ټولو خاوند ته حکم ورکړی چې ته طلاق چولی شي. او راځي کې غدا کړي دي ظالمانو، ښځه طلاق واچي بچي واخلي بس سړی بس بیا خپل تش ربابي رخصي غټ ټنګۍ کور کې یوازې ناست وي. دا خلاف شرع ده. او که چېرې امریکا کې یو خزي خاوند ته طلاق واچولو بیا نه کیږي، ولې غي سره طلاق شته نه کنه نه چې نشته چاته طلاق اچي. سټیټ دا ذمہ داری ده چې غدسي اصول او ضوابط جوړ کی چې د طلاق کم پاور د طاقت د خاوند پلاس کې خزي لاس کې نه وي. نو ها بیا هم کچري وکی یو خزي سره ظلم کیږي او خپل شرعي حقوق نشي اصله خاوند نه د پر کمازي کې مسلم عدالت مسلم کورټ ته هغه ته لاړ شي تنسیخ نکاح ډیګري درواخلي علما د اعتماد کې واخلي هغه د پر یو اوږد پروسس ته هغه په ذریعہ باندې د خاوند نه ځان خلاص کی. قانون خزي ته دا چې مثال خاوند ته وي چې ما بستا ته طلاق درکړې ته ځه بل ځکه نکاح کوم د خزي طلاق دې سره نه کیږي، نه خزي ته شریعت د طلاق اختیار ورکړي. د یورپ کې دا ډیره غټه مسله ده. نه هغه ځکه بیا دوی دا کار کړی دی چې دا کم مسلمانان لیډران دي غو بیا ګورنمنت ته دا اپیل وکړي چې ته مونږ ته یو مسلم کوډ جوړ کړه، خپل مسلمان عدالتونه جوړ کړه، کم ځکه مسلمانان ډیر دي. نه بیا هغه ځکه چې کم مسلمانانو عدالتونه هغه کې بیا مسلمان جج بیا هغه فیصله کوي چې دا طلاق شوی دی نه دی شوی، تنسیخ نکاح ځان سره علما اعتماد کې واخلي. نه داسې یو چونکې شرعي نظام خوشتانه دلته نشته دی، نه هلته بس شرعي نظام یا امریکا کې نه چې کم ځای کې شرعي نظام نه وي هغه ځای کې بیا مسلم کوټ یا علماو یو کمیټي یا جرګه چې کوم ته پنچایت یا زموږ اصطلاح کې جرګه ویل کېږي هغوی چې فیصله وکړي هغه کې علما وي، نه هغه هم بیا ټیک ته په هغې باندې حکم نافذ العمل کېږي، هغې باندې بیا فیصله کېږي. الله عزت ته یو دغه ته په بدوه زه تاسو نه کوم د مکلې کې واقعیا شوی دی. یو کس په باره کې پته چې دې چې طلاق چولې بیا ملګری بیا ما ته پوښتنه وکړه هغه چې ما طلاق چولې استاد جی ما په دې طریقې چولې چې کدي کور ته ما بیا راوستلې هفته کې دلا یا لاس ورځې کې دلې بیا کور ته راوستله دی په باره کې چې کله شرط ذکر کی کنه مثال په تور باندې کته ما دی کور ته راوستې یا ورته چې کور نه بار وته بیا طلاق ای او چې کله د شرط وجود ته راشي کنه که هغه خزه کور ته راوستله یو طلاق ویلی بیا یو طلاق شوی دی، که 2 طلاق ویلی بیا 2 شوی دی او که 3 ویلی دی بیا 3 شوی دی. خو که یو ځل ویلی نه چې د خزه یو ځل کور ته رااله یو طلاق وشو نه 2 کرتوس دي سره پاتې دي او چې دوباره د خزه بیا دی کور ته رځي نه بیا طلاق نه وکي کیږي. دی کور ته ته بیا ما راوستلې دی کور کې بستنه اوسېږي دی کور ته بلکې کړی کې اوسېږي هغه دی کور ته ما راوستلې ما بیا طلاق ها بیا بیا هفته لاس ورځې بعد بیا خبر شوم بیا ما کور ته راوستي و یو ځلې ویلو که 3 ځلې ویلو که تاسو ها اوس هغې دپاره بیا هیله جوړېږي لکه مثال دا ورته وایي چې که دی کور ته رالی بیا طلاق یې نا کور د بدل کی کرایې کور وي ترز وي کور وي مازوي کور وي بس بیا خو یو طلاق شوی دی بیا یو شوی دی بیا 3 دی بیا سر خوړلی دی بس بیا خبره ختمه. نه طلاق کفارې مفارې نشته ښه بعضې ټلیفونو کې چې جي که صدقه وي فدیه وي او کله کله ماته دا وایي جي که ستا لږې پیسې په کار وي تا ته هم در کوم ما پیسو سره دا شی نه حلالېږي ټیک ده که نه نه دی کې خلک د رشوت نه کار اخلي. خو دا خبره یاد ساتئ احتیاط دی کې ډېر کوي
کله کله ماته یو مسله راشي کنه نوجوان وي والله خفه شوم ماته یو دفتر ته یو نوجوان رالو یره داسې 23 سال 24 سال عمر یو دینه زیات نه و ملوته د څومره وخت شو کال کیږي نه چې مانه تاسو کوم ورته مل او طلاق شوی دی تاسو په لای کینو کې د شونډې سری وي د نوجوانانو خو شونډې سری وي کنه د داسې تورې شوي کنه چې ما په مخ کې مور ته سترګې غړولې د شونډې تورې شوي لکه دا خو زندگی خبره ده نه دیو چې نه کله کله تاسو خپل کې الله دې نه کې کا کور سره جګړه رااله د سه کنسلې منسلې یو بل به گزار مو کو خیر دا وکپتی یو چپل ولې او کتا ولا خیر ده خو د طلاق ټکه ما استعمالږي حل شته نه دیوال خو حل شته کنه جرګه به کینی بیا خپل کې کینی تانه به مہر اخلي غي ته بور کې غي ته وای چې ته د دینه پس دې خبره معنا کور به در تبدیل کی خزي اکثر دا غوړي کنه چې ودی چې بیا خوند لګي دا کور بیل غدا تا پلار خدمت ګران دی او د مور خدمت ګران دی ما غ ظالم زوی راوخلی د مور پلار نه پردې کی خو کا پردې شو الله دې نه کی خو کم از کم کور کې جوړ دی کنه او پلار دا غواړي چې زما زوی زندگی جوړ شي خیر دی کمنه کور بیل وی پلار خو بس بیا پلار دی کنه خدا دا چې د کې ډېر زیات احتیاط کې ما غوسه کې ما جذبه کې ما سوچ سره ما بغیر سوچه بس دا ټکو نه ځان ساتي نور خپل کې والټه کول کې کله کله غوبړي خیر دی کیږي خبره نه خزو خوند مس کې غوبړي کیږي کله کله یو بل راکاږي خدا ټکی ما استعمالوي هغه حل شته دی حل نشته دی ټیک دی کنه سبحان الله